چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته ورسېدو دا قباء مسجد چې کوم ځای دی دغه ځای ته نبی علیه السلام ورسېد روزانه به مدینه منورې والا راوته دغه ځای کې به انتظار کو چې نبی علیه السلام د مکې نه را روان شوی دی خو راونه رسېدو اوس دې نو خبر نو کړی چې نبی علیه السلام 3 ورځې په غار سور کې پناه اخیستې وه نو دوی ورځې ډېرې تېرې شوې نبی علیه السلام رانغی روزانه به په دغې ځای کې انتظار کو نو د 4مې ورځ و چې نبی علیه الصلاة والسلام قبا ته ورسېد او چې څنګه ورسېد د نبی علیه السلام د ټولو نه اول کار چې وکنه نو داسې یو تیږه راواغسته یوه ګټه او داسې یې کېښوده دا ما د جومات بنیاد کېښود د مسجد بنیاد مې کېښود لومبی کار نبی علیہ السلام چې مدینه منورې ته ورسېد کنه هغه د جماعت بنیاد نو په خپل یو ګټه یو تیګه راواغسته او داسې کېښوده ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فاسد او دویمه ګټه ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راواغسته او کېښوده دریمه ګټه عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او هغه راواغسته او کېښوده د جماعت بنیاد کېښوده شو نور چې څومره صحابه کرام هغه خواره شو ګټي راوړي او ګدي او بنیاد جوړي د مسجد شروع وشوه روایتو کې راځي وای نبی رسول الله په خپل تیګه داسې راواغسته هغه بدرنه و نبی رسول الله په خپل خېټه سره داسې اړه کړې و سره چې ګټ راواله درونی کنه نو د ګېډي سره داسې نږدې ونیسي نو د ګېډي ته اړم کړي او دا ګټ او نبی رسول الله بر روانو صحابه کرام ته فرمایي دا الله پاک پیغمبره مونږ یو کنه ته سیټ تکې نه دا مونږ راوړو مونږ جوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زم دا غواړم چې په دې مسجد کې زما ایسوش او چې تاسو کوئ نو زه به هم کوم ورته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان وو صحابه کرامو په هغه باندې سر ورکو سر پیچانګو خو نبی علیہ السلام دا نه ویل چې تاسو کار کوئ زه به درته ناست یم یو موقع باندې تلو نو داسې د پخلی ټیم راغی صحابه کرام ورسره وو نو صحابي زبدا کار وکم بلی زبدا کار وکم بلی زبدا کار وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په فرمایل وی لرګي راوړل په ما شو لرګي بزرا غون کما لرګي بزرا غون کما نو نبی علیہ السلام په هر کار کې په خپل عیسی اغستله نو د مسجد نبوي دا مسجد قباء دغه ته کیسو شو بنیاد کې خود شو او په تاریخ د اسلام کې دا قباء مسجد چې د اول مسجد ده په اسلام کې د ټولو نه اولنې جمعه چې جوړ شوی دی هغه قباء مسجد جوړ شوی دی او د دې آیت د دې مسجد متعلق الله تبارک وتعالى د آیتونو نازل کړی دي کنه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا د الله پاک پیغمبره د کوم جماعت بنیاد چې په تقوا یې خو دې شوی دی دغه کې څه خلک دي چې هغه د پاکۍ سره مینه ساتي محبت ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قباء والو تعالی استاسو الله یو صفت کړی دی الله تبارک وتعالى فرمایي دا قباء والا د پاکۍ سره مینه ساتي نو تاسو کې کوم عمل دی داسې یو صحابي را پاسه دو دا الله پاک پیغمبره مونږ خو نور سنشته دی خو چې کله واړه بول وکو یا لوی بول وکو کنه نو اول لوټه استعمال کو اول صفائی په لوټه باندې وکو دا غیر پس او به استعمال کو نبی رسول الله والسلام فرمایلون دغه خو دې چې الله په تاسو صفت کړی دی دغه خبره ده چې تاسو اول استنجا په لوټه کوئ پس دغه نه سي استعمالوي او به استعمالوي دغه خبره ده چې الله تبارک وتعالى فرمایي داسې خلک دي چې د پاکۍ سره څه کوي مینه کوي مینه الله دې رحم وکړي مخکې به دا خلک ساراونو ته تدید بولو براسته نو سارا کې به خامخا لوټ او ګټه دا استعمالېدل که نه بیا به پس د غیر خلکو څه استعمالولي اوبه به استعمالولي دا دوه خویونه زمونږ په دې خلکو کې هم موجود وو خو چې کله دا لیټرونه راله که نه نو هغه د لوټ هغه سیستم څه شو ختم شو هغه ختم شو نو اوس بعضې خلک داسې چې واړه بولو کې او په دننه ټایم نه تېروي ډایرکټ ځان په اوبه وینځي او راپاسې راځي اگر بیا ته دا پته نه لګي چې زما په خپل واړه بول بهیږي که اوبه بهیږي نه احتیاط په دې کې پکار دی اوس هم احتیاط په دې کې دی چې دا ټله پیپر نه دی دا کاغذ چې دی په دې باندې اول استنجا وکړه خو تسلي حاصله کړه چې کله پوره تسلي دې راله پس د هغې نه بیا اوبه استعمال کړه
دا ښه طریقه ده غوره طریقه ده اول کاغذ استعمالول چې تا ته صفای خپور راشي پس دا غینه وب استعمال کا نبی علیہ السلام ته تاسو کو دا پتا سکے کم داسې خو دې چې الله وې دې پاکي سره مینه ساتي دا صحابي ورته وې دا الله پاک پیغمبر خو خدا دې چې استنجا اول پلوټه کو بیا وب استعمالو نبی علیہ السلام فرمایي دا خو دې چې الله په تاسو صفت په قران کې کړه دې چې په قباء کې سخلک ته چې پاکي سره مینه ساتي بهرحال دغه مسجد تقوا دا قباء د مسجد قباء بنیاد کې خو د شو دا په اسلام کې اول مسجد دی او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د هر خالی په ورځ باندې د مدینه منورې نه را روان شو دی قباء ته براتو نو کله به پسورلې راتو کله به پیدل راتو کله په سورلې او کله په پیدل د قباء ته راتو او په دغه جمعات کې نبی اسلام 2 رکعات نفل د هر خالی ورځ باندې ضرور به کول او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او 10 وکړو او د قباء مسجد تراغه او په دې کې 2 رکعات نفل وکړو دته د یوي عمرې نه ثواب میلاو شو د وی عمره ثواب ورته شو میلاو شو الله دې مونږ ټول حج او عمره لبوزي نو چې کله عمره نه لاړ شي کنه نو مسجد نبوي کې به او 10 کې یا په خپل هوټل کې تل بسو کې او 10 په او کې او چې قباء مسجد ته لاړ شي ټول مسجدونو باندې د زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قباء ته چې لاړ شي نو 2 رکعات نفل به پکې او کې یو درته د خپل عمره ثواب میلاو شي عمره لته او انت چې د مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړو نو د بل عمره ثواب درته میلاو شي نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې موږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځي کنه نو هر جمعات کې 2 رکعات نفل کوي هر مسجد ته چې نوځي 2 رکعات نفل پکې کوي بهر حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلورمې په ورځ باندې دغه ځای ته ورسېد او الته 2 رکعات د مسجد قباء کې خودو بنیاد کې خودو بیا د دې کم د اسلامي کال چې کنه د دې د افتتاح کله شوی ده ابتدا د دې کله شوی ده ګوره یو عیسوي دی یو هجری دی کنه نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نشوی ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوی ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یو علاقې گورنرو عمر رضی الله تعالی عنہ بده خطونه لېګل دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی دی عمر رضی الله تعالی ته فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پینې لیکلې نو ما ته پته نه لګی چې دا خط تا د کړي نه راغلی ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکا نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو یرا د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې قانونو د اسلامي قانونو موږ د کم ځای نه شروع موږ یو حساب پکار دی چې باغ سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یو مشوره پکې دار اله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د قانونو حساب شروع کی اسلامي کال بر دې نه شروع کیږي یو خبره پکې دار اله دویم قول پکې دا راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت په کوم ورځ میلاو شوی دغه نه بشورو دریم رای پکې دا رااله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ورځ ته هجرت کړي مدینه منورې ته راغله د هجرت نه بشورو کو د اسلامي کال او سلورم رای پکې دا رااله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه بشورو د کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دغه نه د اسلامي کالونو سو اخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی خدا را رد کړه چې د نبی رسول الله د پیدایش نه به د حساب کو ځکه دا د نسوارو سره مشابهت ده عیسایان چې دی د عیسی علیه السلام د پیدایش نه په دی خو د حساب کوي د عیسوي کال چې دی د عیسی علیه السلام د یوم پیدایش نه دی خو د حساب دی شروع کړی دی دا خدای سره مشابهت ده او نبی رسول الله فرمایي چې د اهل کتاب سره مشابهت مکوئ دا مخالفت کوي دې سبوکو کنا عمر رضی الله تعالی فرمایي زمان رأی دا چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو زکه د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې موږ په ښکارا شروع کړي پس د هجرت
مونږ چې جهاد شروع کړي پس د هجرت، مونږ چې اذان په تیز شروع کړي پس د هجرت، نو د حق او د باطل په منځ کې فرق چې راغلی نو دا د هجرت نه راغلی. لہذا د اسلامی کال به مونږ د ابتدا د هجرت نه وکړو. او په یوم وفات د نبی علیہ السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیہ السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده، اخو د ډیر لوی مصیبت ورځ ده. ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو؟ ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو؟ دغه ورځ نه شروع داسې واقعات او بیانات اوریدلو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او غنټې والا نشان در سره کلیک کړئ چې همیشه داسې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راځي. په کمنټس کې ماشاءالله سبحان الله الحمدلله